ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا دې ټایم کې د پهلوان قلعه په سټاپ سره پولیس چې کوم دی خپل ریټ قایم کړ او چې څونه پی ټی آی کسان دي سه گرفتار کړل سو تښتېدل. موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو اوریدونکو دې ټایم کې چې کوم دی د پی ټی آی ډېر ورکران چې کوم دی څه ګرفتار شو او څه په دې مارکوټي کې کوم دی نو وتښتېدل. د پهلوان قلعه په مقام کې دوی چې کوم دی نو هغه کوو. څه شوی ټول په دې مارکیټو کې پټ شوي دي چې کوم کسان دي څه یا ګرفتار کړل څه وتښتېدل او څه دلته کې اوس هر یو وایي چې زه د پی ټی آی والا نه یم نو لحاظ اوس ګورو په دې مارکیټو کې ورپسې ګرځي. کم پکې سپاره شي کې لکه اولې اسچو د ادارې تاسو دوی ته په نوټس کې نور اوسئ چې پابندي ده نوټ په واتساپ باندې نوټ وخوده چې وایي د بچوالي ستا دغه ویل موږ نه کوو بس ما ته ټیک ده او روان شو بیا ما ته د انفارمیشن مې درکړي چې دوی هلته چېرته په وچوالي سټاپ کې یا بل ځای کې به ودرېږي دغه به کوي نو دا دلته مې زه کوم ټیک شو باقاعده موږ نوټس ورکړی خو دغه د خلاصېدل چې هر لکه دا کوم اقدام چې وشو که نه دي دا خو غیر قانوني نه دی که نه صحیح قانون دی بلکل جاري شوی ټول پاکستان کې جاري شوی ټیک شو 15 کسانو نه زیات صحیح دی ټیک شو ډېره مننه جي السلام علیکم امداد را ها ډېر
دا څه جلسه جلوس او پاغي باندې پابندي دي سي یو څه باره کې جلسه عمران خان نیولې هغه باره کې هغه کسان Bien. Wow. मार्केटों की पड़सी भी कैसा चल रहा موبايله الله بخير دي خوشه بچي دي خوشه استشوسه وای دا چې تاسو یې تاسو په نوټیس کې راوځه چې ډي سي دا اړه احکامات جاری شوي دي چې احتجاج باندې کوي سو کنه یو کس به نه کوي ورګه یو منټ ها تاسو یې هم ویلې کنه ها صحيح ذاتك شو شو يدير مننا صح Yo soy autopaco a la tienda. ¿Tú vas aquí en acá? وکه واجب رانو د ظالم تخوار دی کې جیبونو کې ګوتې واخی او ولته لکه په هغه دکان د پاسه باندې سم لانجه جوړه شو ها هغه مارکیټو د پاسه درلو جی
والله ډېر لرې ځای نه یو کس راوسته لکه Marca Xavi Chase que me quiere murciélago. وبوته ده څوک دې سره لکه لکه ايه تاسو مو موږ چې کوزي کنه زي لك زي بس زي لو سنه پنځه سوونی ولا کم شاهد الله جسے پکې مطلب هغه ټولدار دي کامران نه وینځه پکې نو اخو ما ونه لیدل یا ما نه دی ګرانو کتونکو اوریدونکو دې ټیمه پورې چې کم کوریج تاسو وکړه د نفس د ماخله دوی تاڼې ته سلاړ له سبوزي هم دې سره خسر امان تاسو نه اجازه غواړي د الله په امان خاط خوشاله او آباد اوسه ډیر مننه